الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ورحمتنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك محترم و مسلمانان ورونو د مخکنا د آقا نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیرت په موضوع باندې بحث شروع ده او روان ده یو حد پورې با کوشش کو چې د خپل محبوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم د پیدایش نه زمانه پورې د حالاتو نه خبردار شو ما مخکې تاسو ته عرض کړی چې په دې دنیا کې د یو مجازي سړي مجازي محبتي نو د هغې په وجه باندې د هغې د ټولو متعلقینو سره محبتي نو که د چا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره محبتي مسلمان دی کم مسلمان بداسي چې د نبی علیه محبت نه دا خود بی ایمانی خبره ده
ایمان دا دی چې لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیه من والده وولده والناس اجمعین. د مور او د پلار نه زیات او د کلو انسانانو نه زیات محبت دا به د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره نو دا سړی به مسلمانی. صحابه او نبی علیہ السلام ته چې خبره کوله فداک ابي و امي، اے حبیبا زما مور پلار دې پتا قربانی، او خلکو قربان کړي دي. صحابه خپل مور پلار، خپل بچی، خپل مال، خپل دولت دا د رسول الله د مینې نه قربان کړي. نو په دغه سلسله کې ما تاسو ته خبره کوله او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د یو ولادت ذکر مې کړی، د یو پیدایش. مخکې ما عرض کړی چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو ولادت هغې ته ولادت نوری وی، یو ولادت هغې ته ولادت جسمانی وی، او دریم ولادت او پیدایش هغه دی چې هغې ته ولادت نبوي ویلی کېږي. یعنی د ټولو نه اول د رسول الله مبارک نور الله پیدا کړی دی. لا حص په دې کائنات کې نه و، د عالم کې هیڅ نه و، عالم رستو وجود کې راغلی دی. د کل مخلوقاتو نه مخکې کریم پروردگار د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نور پیدا کړی او دغه نور بیا را منتقل کېده. په دې بحث شوی دی تفصیل سره. دغه نور به بیا د یو بدن نه بل بدن ته را نقل کېده. اول د اسمان د افق نه په څلورم فلک باندې د نبی علیہ السلام دغه نور موجود و. بیا را نقل شو د حضرت آدم علیه السلام بدن مبارک ته، او د هغې نه وروستو یو سلسله شروع شوه. نو د کم بدن نه چې به کم بدن ته دغه نور را بدلیده، را منتقل کېده به، نو هغه بدن به پاک و، هغه به د شرک نه پاک و، هغه به د بت پرستۍ نه پاک و، هغه به د شرابو نه پاک و، هغه به د دنیا د هر غل غش نه پاک. رسول الله مبارک خپله فرمایلی زما نور چې کم بدن ته راغلی دی نو پاکیزه بدن دی. تر د حضرت عبدالله پورې. حضرت عبدالله د نبی علیہ الصلوۃ والسلام پلار مبارک دی. د نبی علیہ السلام دغه نږدې خاندان، دا نږدې نیکان، د هغې تاریخ بالکل واضح دی چې هغه څومره قیمتي خلک و. د شرک په زمانه کې هغوی شرک نه دی کړی. هر طرف ته خلکو د بوتانو عبادت کو، خو چې د رسول الله مبارک کم نور موجود و په کم وجود کې، نو هغه دا غلطي او دا جرم نه دی کړی. پاکیزه ستره. ډېر ګستاخ او بېادبه خلک دا تپوس هم کله وکړي وایي د نبي علیہ السلام مور پلار مسلمانانو که کافر و. یو طرف ته رسول الله مبارک فرمایي چې زما نور هر هغه بدن ته را نقل شوی دی چې پاکیزه دی د هر قسم غلطۍ نه. نو چې د نورې غلطۍ نه پاک شو نو د شرک نه خو خامخا پاک شو که نه.
د بت پرستۍ نه خو خامخا پاک چې زه یم دا په کومه خوله دا خبره ته کې ستا د پیغمبر سره څه نسبت شته څه د محبت دا ولري څه مینه دې شته دی د پیغمبر سره حضرت عبدالله هغه سړی دی چې دا د نبی علیه الصلاة والسلام والد محترم دی لا وادي ورله نه دی کړی په لاره روان دی په دې مکه مکرمه کې یو زنانه وه چې هغه هم د تورات او د انجیل عالمه وه اول ته هغې مطالبه وکړه ما سره یو ځای شه بیا ورته ووی زه ما سره نکاح وکړه سلو خان به تاله درکړم عجیبه خبره څوک چې واده کوي نو خاوند لګي مهر ښځې له ورکوي خاوند لګي مهر ښځې له ورکوي او دی وایي زه به درله دا زنانه وایي زه به درله سلو خان درکم هغې د حضرت عبدالله په دې تندي کې د رسول الله مبارک د نبوت هغه نور لیدو نو ځکه دا خبره کوله او ته وایي چې دا خو زما د مور زما پلار شته دی وروڼه مې شته دا د هغوی اختیار دی او بدکار زه نه یم زنا کوونکی زه نه یم او د نکاح اختیار مې د هغوی سره دی مشران مې شته طریقه دا ده د دنیا بهرحال مخکې دا خبره تیره شوه چې حضرت عبدالمطلب دا نظر منلی او که خدای راته لږ سامان راکړه نه یو به حلالوم یو به ذبحه کوم او دا سوال یې په هغه وخت کې کړی چې کله عبدالمطلب لګیاو خوب کې ورته ښودلی شوي و چې د زمزم دا چینه راوکنه دا کویه راوکنه دا ټپ شوی و بند شوی و وی دا راوکنه نو د سره صرف یو زوی و حارس د هغه نو په دوه کسه به لګیا و چا به پورې خندل او چا څه او چا څه دا لیوني دي په وچو ګټو کې اوبه ګوري دلته اوبه څه کوي خو دوی د چا پروا نه ساتله حتی چې خدای په خپل مقصد کې کامیاب کړل نو دغه وخت کې دا خبره کړې وه که الله ماله لس زامن راکړه نو زه به یو د خدای د رضا دپاره ذبحه کوم هغه زمانه کې دا جایز وه لس زامن خدای ورته پوره کړه اوبه م راووتې چینم برابر شوه ډنډونه ورته وکنستله اوبه به یې پکې جمع کولې نو د مکې مشرکان خو مضر خلک و شرپسنده خلک و د هغې به هغه اوبه ګنده کولې ګندګي به یې پکې اچوله نو چې ګندګي پکې اچوله نو خلکو ته به تکلیف ترې جوړېده دی به محنت وکړي اوبه به یې راوښکلي کوی اجورو په کرکړي باندې بوکه باندې به اوبه راوښکلي هغه به تیارې خلکو ته واچولي خلک به ځان له کور ته وړي نو دوی به هغې کې څه خزلې مزلې و دا الله ته سوال وکړي یا الله زه دونه محنت کوم او دا خلک دا چل کوي زه خو د دوی دپاره دا محنت کوم عجیبه غوندې کار وشه چې څوک به په بد نیت دغې اوبو ته ورنږدې شو نو په هغه باندې به پام ولګېد نو پامن به شو څښا به شو بیا به هغوی څوکۍ کوله چې خدای بل څوک پکې دا اوبو دغه څه ګندګي وانه شي لس زامن مې وشو نو یو به ذبحه کوم
نو چې عبدالله پیدا شو لوی شو د 18 کالو شو نو زامنو ته وی چې ما خو داسې نظر منلی دی تاسو کې یو ذبح کوم اوس خدای نه ویل چې فلانې به ذبح کوم خو یو به ذبح کوم نو غیر متعین نو خسنه یې واچو نو خسنه د عبدالله په نوم راووت خویندو یې وی نه دا خو نشي کېدی څه وکړو وی لسو خان یو طرف ته که بل طرف ته عبدالله کا بیا خسنه د عبدالله په نوم بیا څه وکړو شلو خان دی خوا که دی خوا عبدالله کا بیا خسنه د عبدالله په نوم لساتیا اوخانو پوری خسنه د اوخانو په نوم راونوته او دا خسنه د عبدالله په نوم راووت اوخان یې سل کړو چې سل یې کړه نو خسنه د اوخانو په نوم باندې راووت هغه سل اوخان یې بوتله د صفا مروه منځ کې ذبح کړل او خیرات یې کړل نظر وکړه نه عبدالله بچ اوس یې روڼه او پلار په دې طلب کې شي چې واده ورله وکړو نو لاړل آمینه بنت وهب د پلار نوم یې وهب دی او په درېمه پیړۍ کې بیا د رسول الله مبارک سره په نسب کې شریکه شوې ده عبد مناف کې عبد مناف د نبی علیه السلام په نکانو کې هم راځي او عبد مناف چې کومه دی نو د آمینې بیبي په نکانو کې هم راځي نو هغې سره ولا د آمینې بیبي سره ورله واده وکړو ډولۍ راوړه واده وشو د آمینې بیبي سره یو ځایوالی وشو هغه نور نبوت چې د عبدالله په تندي کې و د عبدالله په بدن کې ګرځېده هغه نور نبوت لاړ د حضرت آمینې بیبي رحم ته خېټې مبارکې ته لاړ دغه عبدالله بل روان دی په لاره باندې هغه زنانه مخې له ورله کومې زنانه چې ورته اول ویلي نو دی ورته وایي چې څه وخت مخکې تا ما ته د واده افر نه وکړی دا دې نه راته نه ویلي چې ما سره واده وکوي او کړی مې اوس نه هغې ورته وایي زه بدکاره زنانه نه یم زناکاره زنانه نه یم خو د تورات د علم په برکت باندې ما ستا په تندي کې د نبي آخر الزمان صلی الله علیه وسلم نور لیده او اوس هغه نور نشته ته چرته تللی وې وی چې ما له خو پلار واده وکړو دونه ورځې وشوې وی هغه نور د هغه بیبي خېټې مبارکې ته لاړ زه تا سره اوس واده نه کوم دا نور نبوت خېټې مبارکې ته چې لاړ اوس به تې هغسې بچی جوړېږي څنګه چې بچی د عامې زنانه په خېټه کې جوړېږي خو لږ فرق شته لږ فرق شته د عامې زنانه په خېټه کې چې بچی جوړېږي او څه وخت تیر شي نو ښکاره شي خېټه غټه شي او د عامې زنانه په خېټه کې چې بچی جوړېږي نو د هغه ځای نه ورته لږه خاوره راوړي فرشتې کوم ځای کې چې ته وفات کېږي دفن کېږي د هغه ځای نه پوټی غوندې خاوره راوړي هغې کې میلاو کړي عالمان فرمایي وایي دا انسان ډایرکټ د خاورې نه پیدا دی انډایرکټ خدای بالواسطه خدای ځکه چې آدم علیه السلام الله د خاورې نه جوړ کړی شپېته مقاماتو نه د ځمکې د هغې نه یې خاوره راغونډه کړې ده او د آدم علیه السلام شکل مبارک یې ترې جوړ کړی او د باقي مانده خاورې نه چې کومه پاتې شوه کومه خټه پاتې شوه د هغې نه یې کجوره جوړه کړه الله دې کجور حدیث کې راغلي ده کجوره زمونږ ترور ده
ځکه زمونږ د پلار خور ده، د هغې خاورې نه او د هغه خټې نه پیدا ده، د کومې خټې نه چې الله حضرت آدم علیه السلام پیدا کړی و، نو د هغه باقي مانده خټې نه پیدا ده. نو په دې وجه ورته علما وایي دا زمونږ ترور ده. حدیث کې راغلي دي، ځاني خبره نه ده، دا زمونږ ترور ده. په یو زمانه کې د دې مولیانو انتخابي نښه ګجوره وه. نو دې مولیانو به وایي چې مولا سړی خو ځان له داسې دلایل را پیدا کوي د نر بچي، دلایل خو سره ډېري که نه، خو د یو ګوټ نه را وباسي. نو هغه خبره یې پکې دا وکړه چې دا کجوره خو زمونږ نښه ده، وی چې دا کجوره زمونږ ترور ده. حدیث حواله ورته ورکړه، خلکو ته په تقریر کې وی بس خو چې کوم ځای ملا پاسېده او د اوښ خبره به یې کوله، نو وی کجوره زمونږ ترور ده. خوار شوی د خپلې ترور لږ قدر خو وکوي که نه، ترور ته خلک په سپک نظر نه ګوري، لږ ادب احترام یې وکوي، په دې سر له مهر ولګوئ، دا خبرې به یې کولې. نو د عوامو به خندل، وایي راشه اوس یې کجوره ځان له ترور کړه. زمونږ تروریانو خو ښځې دا پکې له کجوره شوه، نو په دې مولیانو پورې به یې خندل. نو زه هغه وخت کې لا علم تم نه وم، او ته په سکول کې مې سبق وی، نو چاته مې ویل که دا خبرې پورې خاندئ ځکه مه چې دا د حدیث خبره ده. ما خود اورېدلي وو د علماو نه، ما په خپله خو حدیث کې نه ویلي، ما دا د حدیث خبره، دا د مولیان د ځانه نه وایي، خو چې اوس یې مقرره نو درته یې ووي، مخکې درته ولې نه وي. خیر عرض مې کو، رسول الله صلی الله علیه وسلم د مور خېټې مبارکې ته راغی. نو الله جل شانه جبریل علیه السلام ته ووی چې ورشه د جنت لږه خاوره یوسه، او دا کم خېټه کې د حضرت آمینې بیبي چې رسول الله مبارک پیدا کیږي، دا د جنت خاوره پکې وو ګډه وډه کړه. زما او ستا په پیدایش کې د دې دنیا د قبر د دفن کېدو د ځای خاوره ګډه وډه کړې ده. نو د دنیا دا خاوره او د جنت د خاورې څه مناسبت شته چې نسبت خاک لا با عالم پاک. د جنت د آبادو خښتې او بلاکونه هغه د سرو زرو دي او د سپینو زرو دي او د زبرجدو دي، د زمرودو دي، د عقیقو دي، او د هغې دا مشک او عنبر دی، او د هغې خاورې مشک او عنبر. نو د رسول الله مبارک چې کله د مور په خېټه کې جوړېده، نو د جنت نه پوټې خاوره راوړه، هغې کې میلاو کړه. دغه وجه وه چې رسول الله مبارک به په کبر باندې لاړ، نو ټول وایه سبحان الله. د رسول الله مبارک د لاړو نه به خوشبویي تله. صحابه کرامو د پیغمبر علیه السلام لاړې ځمکې ته نه دي پرېښودلي، هغه به یې په لاسو اخیستې او په خپل مخ باندې او په بدن باندې به یې مږلي، نو د هغې نه به عجیبه خوشبویي تله. نو موږ نه ده لیدلې. نو الله دې جنت کې راته وښیي. د رسول الله مبارک د لوی بول خو چا د سره لیدلی نه دي، چا نه دي. د پیغمبر لوی بول دا ځمکه فوراً ختموي. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنها ام المؤمنین هغه فرمای وی رسول الله مبارک به بیت الخلا ته لاړ، باتروم ته، لیټرین ته، د اودس ماتولو دپاره. بیا به راووت نو بل څوک به ورله، نو د بل څوک نه مراد ځان مراد، خو د حیا د وجې نه دا ټکی نه وي چې زه به ورله.
وی چې بل څوک به ورغله نو هلته کې به یو عجیبه خوشبويي وه چې هغه خوشبويي په دنیا کې چاته موږ نه وه لیدلې او نور به هېڅ نه دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بولو هغه خوشبويي وه وړې بولې خلکو اوس کلي پته م ورته ونه لګېدله چې دا اوبه دي او که دا واړه بول دي او د هغې د خولې نه به ټول عمر بیا خوشبويي تله ام ایمن حبشیه ام ایمن حبشیه د رسول الله مبارک زما او ستا د خولې نه تریو موی خیږي چې کپړې مو نه بدلې کړي او غسل هم نه یې کړی او لمبلې مو نه چا په خوا کې ودرېدو او خولې رانوتي نو ګاونډي رانه خوا کې تنګ دي چې خدای دې بېخ وباسه نو د جمعې ورځ ده نو دونه لپه اوبه په ځان اچولې وې خلک مزدوریان یې کوي غریبانان خولې دې وځي که نه چې ونه لامبي نو رانم خېږي بهر حال د رسول الله هر بدن د هر جز نه یو عجیبه خوشبويي وتله او دا خوشبويي الله د لږ ساعت دپاره پورته کړې وه د یو دوه درې ورځو دپاره چې کله نبي علیه الصلاة والسلام هجرت کو مدینې منورې ته دا بعضې خبرې ځان سره نقطې یاد ساتئ نو چې هغه د شپې په نیمه کې لاړ نو کفارو یې مړه هغه معلوموله سان دي په کومه لار تللی هلته خوشبويي وه ځو واپسې که نه هلته خوشبويي الله پاک هغه خوشبويي پورته کړه دا بېله معجزه د نبي علیه السلام وه دوی غار حرا ته غار سور ته ورسېدل باقاعده ابو بکر صدیق او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دنه غار سور کې ناست دي او دا سړي ور ورسېدل او په خوا کې ورسره جخت ولاړ دي منځ کې دونه فاصله نشته وی دلته هلکه دلته کمقل زویه که دلته کې چې کوم دی نو وی نه د جولاګي دا جاله چې په دې غار په دې خوله کې جوړه کړې دا و پاتې شوې د جولاګي جاله خو چې کوم دی څه د بیاستې نه نه جوړه او خو د نري تار نه جوړی بیا په دغه یو نري تار کې 400 تارونه نور دي دا کوم نری تار چې تا ته ښکاري د جولاګي دا بیاسته نو دې کې 400 تارونه دي 400 د چا پلار به جوړ کړي بغیر د الله د قدرت نه بغیر د الله د قدرت نه بل څوک نشي جوړولی نو ورته وایي چې دا وګوره د جولاګي جاله پکې جوړه ده او دې بوټي ته نه ګوري دې بوټه کې کوترې هګۍ اچولي دي اوس کاغي تللی وی دا کوترې به تښتېدلی وی اوس دا ورته پته نشته دا زبرګه کوتره ده دا خدای را لیږلې ده او دا جولاګا ماما دا خدای را لیږلې دی لارې ورته بنده کړې ده دوی وی اوسه چې واپس وځه خبره خو ټیک نه هغې ښه بېغمه دننه ناست ابوبکر صدیق ویرېد زما حبیب صلی الله علیه وسلم تحزن ان الله معنا لا تحزن مه یریږه ان الله معنا الله زمونږ سره دی رسول الله مبارک د مور خېټې ته راغلی دی بچی جوړیږي خو څوک پې نه پوهېږي پیدا کېدو ته چې د نبی علیه الصلاة والسلام پلار مبارک حضرت عبدالله ډېره لویه صدمه ورسېدله ترونو ته پلار ته چې دا خو ډېر لوی غم چې یو بچی په ناز و نعم کې لوی شو بیا هغه ته مونږ واده وکړو او د ټولو کشر دی بچی به یې کېږي او هغه وفات شو
نو یو غمی صدمه نو تیره شي نو بیا 2 میاشتې پس رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا ته تشریف راوړ. هلکه څنګه تشریف راوړ؟ دا یاد وساتئ زما وروڼو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د مور په خېټه باندې حمل و نو ګورې څوک پې پوه شوي نه دي چې په دې خېټه حمل دی. بیا چې کله پیدا کېده نو هر ماشوم چې پیدا کېږي نو مور ته د پیدا کېدو زبردست تکلیف د ټولو تکلیفونو نه زیات تکلیف چې مور اوچتی د بچي دپاره نو هغه د بچي د پیدا کېدو تکلیف او دغه دا بچې د وینو زو ګندی رسول الله مبارک الله پیدا کړ. نه حضرت آمینه ابی ته دومره تکلیف ورسید او نه په رسول الله مبارک پسې دومره څه ګندګي وه. او چې کله پیدا شو نو دقه وخت کې په سجده باندې پرېوت او د خپل امت سوال یې وکړه د الله پاک نه. پیغمبر خو لا ماشوم دی لا تی نه دی راودلی او ای امتی ای جفاکار امتی ته د پیغمبر د سنتو فکر نشي کولی. هغه ستا غم په هغه وخت کې کوي هغه وخت کې الله ته وایي امتی 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 امتی. قیامت کې هر پیغمبر به په یره کې نبی علیہ السلام به سر په سجده یې ښودلی امتی امتی امتی. خدای زما د امت غم وکړه زما د امت بچ کړه. د داسې عظیم پیغمبر په امت کې الله موږ راوستي. د دې نه مخکې حضرت آمینې بیبي خوب ولید. خوب کې ورته دا خبره وشوه چې دله به نوم محمد کېدی او دغسې خوب حضرت عبدالمطلب ولید چې دې بچي ته به د داسې نوم کېدی چې په اسمانونو کې هم خلک تعریف کوي او په دنیا کې هم خلک تعریف کوي. د هغه ذهن کې هم دقه محمد لفظ راغی او د مور بیبي په ذهن کې محمد نوم راغی. نو چې دا څنګه نبی علیہ الصلوۃ والسلام مور را اوچت که غیږ کې واچو بس بچی غیب شو. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم غیب شو. مور حیرانه شو او مطمئنه هم ده حیرانه هم شو چې دا څه چلو شو خو اطمینان هم زړه کې دی چې یاره منډې تړلی نه وی چغې نه وی سورې نه وی چې بچی مې چا وتښتو. دا اطمینان ورته د مخکې نه الله په زړه کې اچولی و. حضرت جبریل علیه السلام راغلی و د یو څو منټو دپاره رسول الله مبارک غیږ کې واغسته. د اسمان او د دنیا ټولې فرشتې راجمع شوې وې وی چې اول دیدار به مونږ کوو. ټول وایه سبحان الله. څه ساده کې شته که زه هسې دې برجو ته لګیا یم څه الحمدلله سبحان الله خو وایه که نه. دا زه د نواز شریف صفت کومه که د عمران خان کومه دا د محمد رسول الله کوم دا د هغه پاک ذات کوم چې الله فرمایي لولاک لما خلقت الجنه لولاک لما خلقت النار. ای پیغمبره که ما نه ته نه پیدا کولی ما جنت نه پیدا کوم که ما ته نه پیدا کولی ما دوزخ نه پیدا کوم. دا کائنات به نن نه وی چې محمد رسول الله دنیا ته نه پیدا کوي. نو فرشتو وی چې اول دیدار به مونږ کوو چې نور انساني سترګې په دې ونه لګي. د جبریل علیه السلام راواغست رسول الله مبارک او فرشتې ورته په قطار ولاړې دي. نو هغې خو لکه زمونږ غوندې د سرکاري وړو ته جقه نه جوړوله که نه سرکاري وړو چې راشي نو مونږ چل کوو ځکه مهرباني ده په مونږ باندې د حکومتونو. اوس وړه خو 1400 ته ورسېدل نو یار سرکاري وړو ته به ته هم په قطار کې ولاړې زه هم په قطار کې ولاړ یم هلک ښه دي
پرې ټرزان دي د خوراک نه دي خو زه خیر دی زه څه ګزاره به ورسره کوم فرشتې په یو ادب او احترام دویم دا ده چې هغه د یو بل نه پناه کېږي نه بس جبریل علیه السلام په یو داسې چکر ولګو داسې راتاو شو واپس رسول الله مبارک راوړ د حضرت آمینې بیبي په غېږ کې کېښود آمینې بیبي ورله پی ورکړ صهیبې ورله پی ورکړ دا هغه بیبي وه چې دا د ابولهب وینځه وه پی یې وله ورکړ هغې لاړه او هغه خپل مالک ته ووي بېګا ستا د مړ رور زوی شوی دی چې کوم رور دی مړ دی حضرت عبدالله د هغه زوی شوی ډېر خوشحاله شو او دې ته یې ووي ځه ما ازاده کړي دا ګوتې داسې وښودله یعنې دا وینځه وه ته د هغه په زیري کې ما خوشحاله کړي زیری ورکول پکاري څوک د باندې خوشحالۍ زیری وکړي شریعت کې ثابت دي خبره پوه شوې یو څو صحابه د غزوه تبوک نه پاتې شوي وتلي د هغې توبه قبوله شوه 50 ورځې پس توبه قبوله شوه نو یو صحابي منډې وایي او یو بل صحابي ته هغه زیری ورکوي چې زیری مې در باندې توبه دې قبوله شوه الله معاف کړي هغه سره نور څه نه خپل کمیس یې وښولی ورکوي دا کمیس مې واله په زیري ټول وایه سبحان الله نو څوک دله زیری راوړي چې پلار دی هلکه دوبۍ نه را روان دی ما ولیده ښه شیرګړ بازار کې نو که په لیټ جیب د لړم نه ناست نو ورکولی یو 1500 روپۍ که نه پلار خو به دې ډېر شی راوړي خیال کې مرانه زیری شته په شریعت کې بعضې خلک نه پوهېږم زه به نه پوهېږم نو خو به هر حال عرض مې درته دا کوم په زیري کې دا ازاده کړه ځه ابولهب مردار شو ایمان خو یې رانه وړه که نه د هغې کومه ورځ باندې چې د رسول الله مبارک د ازادولو اعلان کړی او دا ګوتې یې خوځولې نو په هغه ورځ پې عذاب هم کمي او د دې نه ورته الله لږې اوبه او شات ورکوي د دې یوې ګوتې زما د محبوب دا اعجاز دی دې ته خیال وکړه دا اعجاز دی چې هغه کافر چې ټول عمر د پیغمبر په دشمنۍ کې تیر کړی دی خو صرف د هغه په پیدا کېدو باندې د خوشحالۍ اظهار کړی دی نو په جهنم کې هم پې عذاب اسانیږي او په جهنم کې مو ته الله تعالی چې کوم دی نو اوبه ورکوي الله اکبر د هغې نه بعد ورله صهیبې پی ورکړه بیا ورته ام ایمن حبشیه او بیا د هغې نه وروسته نور خبره ده انشاءالله یو اندازې پورې خبره وشوله او یاد ساتئ لږ شانتې چې که زندګي وه چې آینده د دې پسې اخوا نوره خبره به شروع کوو الله دې موږ او تاسو ته عمل نصیب کړي وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا